استنجا چې دی په کوم لاس باندې کول پکار دي. وروڼو دې کې د سنتو موافق طریقه دا دی چې پکار دی چې دغه انسانان چې دي نو هغه د په چپ لاس باندې څوک په تګس لاس یي نه هغه لاس باندې د استنجا چې دی هغه وجه کړي او برابره کړي. او دغه کوم ډېر خلک داسې وي لکه خصوصا غیر مذهبه خلک هغوی د دې فکر هم نه کوي او دې سره بیا د بیماري وغیره راتلو خطران وي. نو دغه د په چپ یعنې ګس لاس سره کول پکار وي. او بله مسله دا په دې استنجا کولو کې بیا خلک تپوس کوي چې یاره دغه استنجا په څو عددو سره کول پکار دي او څو عددو سره په دې کې تعدد څومره پکار دی. دې کې تعدد د څه طریقې سره پکار دی چې استنجا د ورسره وکړلی شي. وروڼو بیا دې کې که هغه د پتر وي یعنې څوک ورته پتر کاڼی یا لوټه یعنې میټې وغیره وي یا ټیشي پیپر وي نو په څه سره هم چې استنجا کوي نو پکار دی چې دې دا بنا دی په انقا باندې یعنې په صفایي باندې چې به څو سره صفایي وشي نو بس هغه طریقې سره پکار دی. خو عام طور باندې دا طریقه پکار دی چې یاره په تاک عدد باندې سړی استنجا وکاږه کړي نو دا بهتره خبره دی خصوصا په غټو